نو د ایران سره بیا داسې میزایل شته چې هغه په نیمه کې ګایډ کېدلی شي، مډ کورس نیویګیشن په هغه کې سیستم انسټال دي. مطلب د دې ځای نه د میزایل پرېښودو نو دا نه چې بس د دې ځای نه ووتو ستا د لاسه ووتو، په نیمه کې مو ورته ویلی شي چې اخوا تاو شوه دې خوا تاو شوه. دې ته وایي مډ کورس نیویګیشن. هغه د ایران سره شته دی. اوس چې یو څیز ته ولې او هغه حرکت کوي په ځای نه ولاړ حرکت کوي، هغې دپاره دقه میزایل لازمي دی چې مډ کورس نیویګیشن پکې نو هغه هم د ایران سره شته. صرف د دغې معلوماتو ضرورت دی چې هغه ورته چاینا پرووایډ کوي. نو بیا ښه کافي های چانسز دي چې ایران دا ایرکرافټ کیریئر ایشتلی شي، نو کیدی شي چې یو ګزار یې ولې مضبوط ورکړی. د هغې نه علاوه هم که ته وګورې که نه، امریکا دا خبرې بار بار پټوي. لکه په قطر کې چې کوم ریډار دی د هغې په باره کې امریکې څه نه ویل، هغه ځان غلی کړی او وروسته خبر راووتو ځکه چې ویډیوز ترې وشو چې د امریکې هغه ریډار چې FP132 $1.1 بلین د هغې قیمت دی، تقریبا $1 ارب د هغه قیمت دی، په قطر کې انسټال دی. هغه ورله ایران ایشتی دی. دا څونه غټ نقصان دی. دغه شانته کې اوس خبر راغلی دی خاصه ګنټې مخکې چې د کویت ډیفنس منیسټري ویلي دي چې د امریکې 100 جهازونه په کویت کې راوغورځېدل. دا صرف د کویت نه خبر را روان دی. نو ته سوچ کولی شي چې نور به په کم ځایونو کې په سمندرو کې به د دوی د جهازونو سره څه چل شوي. د F-15 په باره کې ویل کېږي او د دې نه ویډیو وشو. د ویډیو د وجې نه پته ولګېده. ګینې دا خبر به هم د امریکې بیا پټ ساتلو. ویډیو به په انټرنیټ باندې تا کتلي دغه شانته کې جهاز اور اغستی دی او روان دی، داسې تاویږي په کویت کې پرېوځي. او دا د F-15 هغه جهاز دی د کم په باره کې چې امریکې ویل چې دا څوک نشي ایشتی او دا د اوسه پورې چا نه دی ایشتلی او دا خو جهاز دی به یې F-15. هغه F-15 په لومبي ځل باندې ایران ویشتو. او بیا دا نه که نه، دا نه، د کویت ډیفنس منیسټري وایي چې سیورل US وارپلین، سیورل مطلب 100 یو نه یو 100 داسې مطلب بلاشه نور هم جهازونه ایشتلی شوي دي په کویت کې دننه. دا د امریکې جهازونه، دا ایران ټارګټ کړي دي. خو دا چې په ویډیو باندې کله څیز ونیولی شي نو بس بیا یې امریکا ومني. ګینې داسې امریکا نه مني، هغه کوشش کوي چې خپل د اسلحې دا کریډیبیلیټي د دنیا په مخ کې راونه غورځوم چې بیا سبا خرڅومه نو چې خرڅېږي، نو چې بدنام نشي، زما سیلز خراب نشي، زما تجارت خراب نشي. نو دا خبرې امریکا پټوي. نو کېدای شي چې دا خبره امریکا پټوي چې یاره زمونږ بحري بیړۍ نه ده لګېدلې، هغه مکمل بچ ده. او حقیقت دا چې ایران ولې یو ګزار ورکړی. ښه زه دا نه یم چې ډوبه کړي به یې، ښه تا ته ما وویل کوالټي د ده داسې ده چې په یو ګزار نه ډوبېږي. ایران وایي چې یو 4 بیلسټیک میزایل زموري دي، کېدای شي چې په هغې کې په یو یا په 2 باندې لګېدلي. نو څه ناڅه نقصان خو به یې دونه ورکړی چې فلایټ اپریشنز لږ غونډې کې ډیلی شي. خو که فرض که ایران پسې بالکل راواغسته که نه او کوشش یې وکړو چې ځان په دې کې کامیاب کړي چې 4-5 ګزاره نور ورکړي، نو چې نور ګزارونه یې همدغه شانتې ورکړه، بالاخر به د ټایټانیک په شان بیا په منځ وچوي او ډوب به یې کړي. او چې کله دا بحري بیړۍ ډوبه شوله که نه، مزه به هله راځي، خوند به هله پیدا کېږي. ځکه چې په امریکا کې دننه چې کم خلکو د ټرمپ خلاف احتجاجونه څه ناڅه سټارټ کړي دي که نه،